خبر شما په افغانستان کې انټرنیټ مکمل بند شو. موبایلز ډیټا کار نه کوي، موبایل کې نت کار نه کوي، موبایل ته زنګ نه والی کیږي، کالز ورته نه کیږي. والله حق حیران ناست ما چې دا ټول افغانستان په توره تیاره کې ورويشته، په تور تمبو کې بند کو، رابطه ورسره نه کیږي. زما دغه حکومت چارواکو ته د منت دی، زاری ده، فریاد دی چې الله نه ویریږئ یار، دونه غټ ظلم مه کوئ. دا خو تاسو ټول په تیاره کې ورواچول، د مرګ په خوله کې ورواچول. خدای مګر دغه ځای کې بم دماکه وشي، دوی به مخکې رابطه څنګه کوي؟ چاته اکسیډنټ وشي رابطه به څنګه کوي؟ ډیټا کار نه کوي، نت کار نه کوي، کالز نه کیږي، څه به کوي؟ خیر الله دې په تود باد هم نه لګي، الله دې هر څه نو ساتي. خو خدای مګر الله مګر قدرتي پد د شپې راغی، نو دا به څه کوي؟ زل دلاره طوفان راغی، څه به کوي؟ لکه مطلب کم چاته به وایي چې موږ تکلیف کیو. حق حیران ناست دی ما چې دا مشورې تاسو له چا درکړي دي، دا خبرې له چا سوچ کې چولې دي چې دې سره به د فحاشي کنټرول شي، دې سره به د غلط کارونه کنټرول شي. دا په انټرنیټ کې دنه کنټرول کیږي، ویب سایټ باندې چې کوم قابو راولي، هر څه کیږي. انټرنیټ څخه کوم دي خبر وي، ماهرین چې تاسو سره رابطه کړو، خو انټرنیټ ته متوان کو دونه غټ ظلم. مړه بس موږ پښتون ډېر بدبخت قانون یار، کلم بل زوري کلم خپل زوري. په افغانستان کې انټرنیټ مکمل بند شو، نه وای فای کار کوي، نه موبایل انټرنیټ کار کوي، نه سیم ته زنګ والی کیږي. الله دې نه کي کو بیګاله چې ته قدرتي افت راشي، زلزله راشي، ناوړه پیښه رااله. دا خلک په څه کوي یار؟ دا به څنګه خپل تکلیف بیانوي چې موږ تکلیف کیو؟ دا معلومات څنګه یو بل له ورکوي؟ حق حیران ناست دی، الله دې په تود باد هم نه لګوي. یعنې والله چې ډېر غټ ظلم ورسره وشو یار، ټول افغانستان یې تیاره ته وویشته. بس موږ پښتون ډېر بدبخته قام یو، کله بل زوری یو، کله خپل زوری.